د ګناهونو اول علاج دا ده هغه خلک چې هغه په ګناهو کې مبتلا دي د ګناهو د نحوست نه ځان نشي خلاصولای بار بار د انسان ګناه کېږي نو د ګناه اول علاج دا ده چې دا انسان د خپل زړه کې د الله تعالی خوف د الله تعالی یره پیدا کړي الله تعالی قران کریم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربه جنتان هغه کس چې هغه د الله تعالی مخته د درولو د منظر نه یریږي او د پزړه کې دا یروي دا خوف وي چې یو وخت به داسې راځي چې زبا د الله تعالی په حضور کې حاضرېږم او الله تعالی به د مانه د ذره ذره تپوس کوي د هر عمل به تپوس را نه کوي نو وای الله تعالی د داسې کس لپاره د دوه جنتو وعده کړی ده هغه کس چې الله تعالی په حضور کې د درولو نه یریږي او دا سوچ وي چې کچیرته زه دا ګناه وکم نو الله تعالی په حضور کې خو بیا حاضرېږم الله تعالی به د مانه تپوسونه کوي د مانه به د هر عمل تپوس کوي نو په دې وجه باندې د ګناه نه ځان بچ کی نو داسې کس سره الله تعالی د دوه جنتو وعده کړی ده مشهور مفسر حضرت مجاهد رحمت الله علیه دا فرمای وای د دغه کوم کس مراد ده د دغه آیت تفسیر څه ده فرمای وای هغه کس چې د یو انسان دهان د ګناهو طرف ته ولاړ شي د یو انسان سوچ د یو انسان فکر د ګناه طرف ته ولاړ شي چې ما دا ګناه کړی وای او بیا په هغه نه بعد د انسان خیال د الله تعالی طرف ته راشي چې اوه ما خو الله تعالی ویني او یو وخت په داسې راځي چې زه دا ګناه وکم زه به د الله تعالی په حضور کې حاضرېږم الله تعالی به د مانه د هر عمل تپوس کوي الله تعالی به د مانه د ذره ذره تپوس کوي نو زه بیا الله تعالی ته څه جواب ورکوم نو دا مشهور مفسر فرمای وای دغه آیات نه دغه آیات تفسیر نه هغه کس مراده چې هغه د الله تعالی په حضور کې د درولو نه یریږي او د سوچ داوي چې کچیرته ما دا ګناه وکړل به زه یو وخت الله تعالی په حضور کې حاضرېږم الله تعالی به د مانه تپوس کوي او زه به د یغه معاملې د یغه ګناه کوم جواب ورکوم او داسې مخکې د تفسیر دا ده چې که یو سړی داسې وي چې هغه تنها یکسوی بالکل یوازې په کمره کې وي د ګناه په منځ کې څو رکاوټ نه وي د سره موبایل هم وي د بد نظری موقع وي ورته نه استاد ویني نه والد صاحب ویني نه مور ویني نه ورور ویني نه شاګرد ویني د بالکل ګوښه وي او د سوچ دا وي چې زه دا ګناه کوم او ګناه کولای هم نشي هیڅ رکاوټ هم نه ورته د بیا د سوچ د دهان الله تعالی طرف ته ولاړ شي چې کم از کم که هیڅ څوک مانوي نه الله تعالی خو ما ویني الله تعالی خوشته احکم الحاکمین د هغه خو ما ویني نو دای په دغه سوچ په دغه فکر باندې هغه ګناه نه وکي هغه ګناه پرې دي مفسر فرمایي وای دغه تقوا وای دا ته د الله تعالی خوف وای چې د ګناه د دوه په منځ کې بالکل هیڅ فاصله هم نشته هیڅ رکاوټ هم نشته دا بیا هم صرف د الله تعالی د خوف د الله تعالی د یری د وجنه هغه انسان ګناهونه ټول پرې دا اصل تقوا ده نو چې کله د پزړه کې یروي بیا دا انسان د ګناهونو بچ کېدل شي دغه آیات دا مطلب نه چې الله تعالی دا کله هم نه دی بیان کړی چې یو کس د جهنم د عذاب نه ویریږي یخت دغه دوه جنتونه دي یا یو کس د جهنم نه ویریږي یخت دغه دوه جنتونه نه الله تعالی دا خبره نه بیان کړي بلکې الله تعالی دا خبره بیان کړي دا چې کوم کس په زړه کې د الله تعالی خوف د الله تعالی په حضور کې د درولو د منظر نه ویریږي یو سړی دا سوچ وکي چې کچیرته ما ګناه وکړله او د ګناه کولو نه بعد د الله تعالی په دربار کې حاضر شوم او الله تعالی غفور رحیم د هغه د ما ګناه هم معاف کړي یا الله تعالی ماته دغه سزا هم نه کړه الله تعالی ما معاف کړي خو زه په کومه خله باندې په کوم مخ باندې الله تعالی په حضور کې حاضرېږم اخو ځان ته خبره الله تعالی دې معاف کوي الله تعالی به دې معاف هم کړي خو دغه انسان په زړه کې د الله تعالی خوف دومره زیات وي چې دا انسان بار بار دا سوچ کوي چې زه په کومه خله باندې الله تعالی په حضور کې حاضرېږم په کوم مخ باندې به الله تعالی ته ورځم چې ما دا نیک عمل کړم ما خو ګناهونه کړی دي نو دا ته اصل تقوا وای چې په زړه کې د تا په زړه کې د الله تعالی خوف وي د الله تعالی یره وي
بیا به ته همیشه د ګناهونو هم ذات بچ کوي او ته به هم همیشه د داسې مصیبتونو او د داسې تکالیفونو هم ځان بچ کوي چې هغه د شریعت خلاف نو همیشه به انسان هغه کار کوي چې هغه د شریعت موافق وي د شریعت مطابق وي هغه کار د شریعت خلاف کله هم نه وي نو دا د اول دا خبره ده چې دا انسان په زړه کې د الله تعالی یروي د الله تعالی خوف نو دا د ګناهونه د بچ کولو اول شی اوله ذریعہ اوله طریقه دا ده چې په زړه کې د الله تعالی خوف پیدا کړي چې کله د په زړه کې د الله تعالی خوف وي بیا به همیشه د لپاره کامیاب وي او چې کله د الله تعالی خوف نه وي همیشه د لپاره ناکام وي